السلام علیکم ګران کتونکو زه یم ستاسو کوربه لیوتي او نن راغلی یو ارباب نیاز کرکټ سټیډیم ته کوم چې په پېښور کې یوازینی انټرنیشنل ګراوند دی او تاریخي ګراوند دی. ډېر لوی لیجنډس یې پیدا کړي دي خو پی ایس ایل شپږم کې کوپرس کا دلته میچز ونه شو نو را روان پی ایس ایل 7 دپاره یا 8 دپاره چې دی په هغې باندې تاسو ګورئ په بیکګراوند کې چې کار پې شروع دی بالکل زبردست اور دا به د انټرنیشنل سټینډرډ ګراوند جوړیږي. په دې کې به مختلف فیسیلیټیز وي، په دې کې به د پلیئرز دپاره هاسټل هم وي، دې سره سره اکیډمي به هم وي. ګران کتونکو کوشش به کوو چې نن د ارباب نیاز سټیډیم په هکله باندې ګراوندز په هکله باندې تاسو ته معلومات درکو. د هغه وجه صرف هم دا ده چې پی ایس ایل شروع دی او زمونږ په خیبر پښتونخوا خاص کر په پېښور ټیسټ سنټر پاتې شوی دی نو په دې وخت کې نه فرست کلاس میچز دلته کې کیږي نه انټرنیشنل میچز کیږي. اگر کو تاسو وګورئ د دې تاریخ ډېر ستر دی. دلته کې ډېر میچز شوي دي انټرنیشنل، پاکستان انډیا، پاکستان سریلنکا، بنگلادیش اینڈ آسټریلیا، انګلینډ اور دې چې دی بلا ټیسټ کرکټران پیدا کړي دي او اوس چې دی صوبایي حکومت چې دی هغې لګیا دی دا د انټرنیشنل سټینډرډ دپاره جوړوي. کوشش به کوو چې نورې خبرې هم مشرانو سره وکړو چې آیا په دې کې نور څه دي. خو که تاسو وګورئ په بیکګراوند باندې نو ډېر زبردست کار پې شروع دی کوم چې ښکاري نه چې ارباب نیاز سټیډیم دی دې نه مخکې مو خو هغه فیسیلیټیز نو اوس پکې فیسیلیټیز دپاره چې دی نو شپه او ورځ چې دی کار شروع دی. اگر چې کار ډېر ډیلی شو خو بیا هم چې دی نو کار پې شروع دی او د پی ایس ایل دپاره تیارې به انشاءالله ډېر زر دی چې تاسو په پېښور کې د پی ایس ایل میچز ګورئ، انټرنیشنل میچز به ګورئ او تاسو چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ. کوشش به کوو چې د ګراونډز کې څونه مشران نن راغلي دي، عام خلک هغې څه وایي، چېرته مه ځئ موږ سره اوسئ. ګران کتونکو ارباب نیاز کرکټ سټیډیم ته راغلی یم او ماسټر پلان تاسو ګورئ په بیکګراوند باندې. خیبر پښتونخوا حکومت چې دی دغه یو کاوش چې هغه فیسیلیټیز کم چې د پنجاب پلیئرز ته وو یا د سند پلیئر ته وو هغه د خیبر پښتونخوا پلیئرانو ته نو. اگر چې زمونږ سیمه چې ده نو د ټیلنټ نه ډکه پکه ده او دې ټیسټ سنټر ارباب نیاز سټیډیم چې دی یونس خان په شانتې د فضلي اکبر، ارشد خان، وجات الله واسطي، یاسر حمید، عثمان شینواری، شهنشاه افریدي، محمد رضوان، عمران سینیر، بلا ستر پلیرانې چې ورکړي دي. او که موږ د کرکټ لږ شانته هسټري ته لاړ شو نو د کرکټ لومبی فرست کلاس کرکټر چې دی هغه موږ سره عبدالحمید تاجک دی چې په 1940 کې چې دی رانجي ټرافي، بیا حسیب احسن، مازلال الله، ذاکر خان اور دا چې دی فخر زمان نو دا پلیران موږ ته زاړه راکړي دي. اوس دې ټایم کې چې دی ارباب نیاز سټیډیم کې چې دی یو فل فلیج فیسیلیټیز د پلیرانو دپاره هاسټل به پکې هم وي او موږ وایو چې د هغې هغه ایکسپرټ چې څوک چې په دې ماسټر پلان په دې کې شپه او ورځ محنت کوي لګیا دی چې د هغې نه موږ ستاسو دپاره دغه معلومات چې دی راوباسو. کوم معلومات نه چې زه خپله هم نه یم خبر، تاسو به هم نه خبر او کم پلیران چې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سپورټس فیسیلیټیز نشته نو صوبایي حکومت چې دی هغه هر قسمه فیسیلیټیز ورکوي او خاص کر ارباب نیاز سټیډیم چې په کم انداز باندې جوړیږي زما په خیال باندې چې را روان وخت د غونډ پاکستان دپاره یو تحفه ده، ګلدسته ده. کوشش به کوو چې هغې سره خبرې اترې وکړو. موږ سره یو خوږ ملګری ولاړ دی خو دویم چې په خپل انټروډکشن په خپله وکړي اور بیا راته هغې د ماسټر پلان په هکله باندې کم کم څیزونه راته ښایي، کم کم څیزونه راته د کیمرې په شکل باندې ژباړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو موږ ډېر شکرګزار یو تاسو راغلی او دلته کې موږ عوامو ته لکه دلته میډیا والا ډېر راځي نو هغه ډېر پکې ډېر ښه کار کوي او نیم داسې دي چې هغه یو unknowingly یو نیگیټیو امیج هم لاړ شي چې لکه د سټیډیم کې کار سب سټینډرډ دی او یا ټایم لاینز بیهایند دی نو هغې باندې به تاسو ته زه په دا ماسټر پلان باندې لږ درکم چې ایمون دا پروجیکټ چې دا 700 ملین دا پهله پرپوزډ و خو د عمران خان ویژن او د سیټینګ ګورنمنټ کیپیک ګورنمنټ چې هغه دا وایي چې دا
स्टेडियम دومره امپورټنट او هیسټوریکل بیکګراوند دی نو دا we will not renovate it for only 5-10 years. We will renovate it and cricket will be there for 20, 25, 30, 40 years. هغه ویژن سره په دې کې بیا سپیکټیټر کیپاسټي انهانس کول او دلته پیله دغه د کانکریټ سټیپونو هغه ته سیټینګ چیرز هغه لګول او بیا دا برنه کور نو دلته نمر وخت کې به ټول ټیسټ میچز دوران نو هغه ته پروټیکشن شیډ نو دا شیزونه چې کله پی سی بی او د ګورنمنت دو انټرست نو دا سکیم اوس مون 1.95 بلین ته ورسولو سباندې state of the art facilities دلته وي او international broadcasting everything هغه دلته کې we will make it possible اور هغه دلته وي مطلب دا چې تاسو چې دا جوړ شي نو دا به د خیبر پښتونخوا د پلیرانو د پاره د عام خلکو د پاره د بزنسمنانو د پاره یو هب جوړ شي بالکل دا شان دی او وزټرز برازي او یو پیله په سٹارټ کې ما خبرو کړه چې یو جنرال د خلکو یو پرسپشن دی چې مو انټرنیشنل کله چې ګراوندز ګورو نو اغل ته فرنٹ ته کالمي نه وي او دلته مونږه وګورو کا بیا کراچي وګورو هلته مو کالم شته دلته مو کالم شته نو دا به په خپل احساسو پلیټ فارم باندې زه ایکسپلین کوم چې دا تاسو کتلای شي دا پورا یو سوور چینل له شاهي کټه پورا د پشاور چې دی دلته ډرینیج واټر په دې کې راځي او د ویډ آلموست 34 فیټ ته نو دا تاسو کتلای شي چې دا د ما ګراوند پیری بالکل ټچ کوي او زی او دا تاسو هم کتلای شي چې دلته کې دا ټول دا پرایویټ دا ګرلز انټر کالج دی او دا ګورنمنت کالج دی دا د سیټ ته بیا فقیرآباد روډ او دا عیدګاه روډ چې کوم دی دغه سایډ پکې رالو نو وی ور فورسډ او دا یو غټ چیلنج و چې موږ نارملی چې کوم یو ټرند دی چې ګراوند فلور وی هغې نه بیا سیکنډ ټیر هغې نه شا نه سټارټ کېږي نو ویژن هغه نه وي نو شاته دلته تللی ته موږ ته بالکل یو سپیس هم نو No, rather than to sacrifice the whole second level and deprive almost 10-15,000 of spectators from international cricket, mu saukral chi mu dalta ke po same by puncturing the existing mu de age na bara second level rauchat kdo or the dare challenging car ho bade ke contractor mashallah no the KP one of the best contractor them स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पेशली जब दे डीजी स्पोर्ट्स से असफंद यार से ढेर ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आगे बगैर देता नहीं कतली चे मर्द गर्मी दे मुँह ता पर टाइमली रिस्पॉन्ड करे दे दल तरागले दे मुँह हर इशू एड्रेस करे दे अमू वो सब रवान दे खबरें बहुत सारे को बिल्कुल नो आगे लगा दा मैं यू ख्वाहिश हो दा मैं ख्वाहिश हो दा मैं विश हो कि जब आगे कस تعریف وکړه پریس کوم د هغې خپل کار واجه چې هغې دلته کې د هغې ایفرټس هم دي او دا مونږ ټول یو ټیم ورک دی چې دا اوس دې سټیج ته رالو چې دا کوم نن تاسو په دا سایډ وزټ کې هم وایي چې هغې کې دا ډیسایډ شوله او دا څه فیصلې واخیستلی شولې د کانټریکټر د هر چا په ویلنګنس په رضامندۍ باندې چې مونږ به د مخ ته د کرکټ ګراوند چې دی دا به د پی ایس ایل لپاره څنګه پاسبل کوو او هغې کې دلته کې مونږ چونکې کنسټرکشن کار شروع نو دغه سپیس مونږ خپل میټیریل بالکل ګران کتونکو تاسو ګورئ ماسټر پلان اور دا چې کله جوړ شي نو په داسې به وي او اوس موجوده وخت کې چې د دې شیپ ته برازي کار پکې شروع دی تاسو بالکل بې صبره کېږئ ما را روان پی ایس ایل چې دی نو هغه به په ارباب نیاز سټیډیم کې ستاسو دپاره صوبایي حکومت چې دی هغه لګیا دی دغه کوششونه کوي خو زه وایم چې ټایم ټو ټایم چې دی چې لږې شانتې تاسو ماشاءالله ډېرې ښه طریقې سره ایکسپلین کړه دا پکې څه دي دا سرجی دا پویلین بلاک ته مونږ پویلین دا تاسو کتلای شئ هغه 3D الیویشن دی نو دلته کې د هر هغه دپاره د ټیم دپاره خپل دا د پلیر بالکونی دی دا پلیرانو بالکونی دی او دا ان ایکسیسیبل بای جنرل پیپل اور میډیا लास्ट टाइम PCB विजिट के मूँ तो दाम गाइडलाइन मिलाओ शल चे वी विल हाँ मूँ बड़े ज़्यादा कोशिश करूँ चे मूँ द प्लेयर्स इंटरेक्शन द मीडिया सरा कम न कम उसातु that's the वजह the media सरा वाले लगा को media यो player न रहा वाले नो player को ही सब न पर media be राख कारा कई करा हाँ दस दी चे दो at disturbance
د پری میچ کانفرنس او پوسټ میچ اغه نه علاوه او لوره خو انساید د سټیډیم لکه مون کله ایونټس هم کیږي یو پلیئر انوایټ شي اغه نه میچ دوران کې څه انټرویو هغه کی خو دوی دلته چې ناشتي ان بوفے ډایننګ لاکر هغه ایګو خپل کې غپ مپ لګي او کیمرې نه خو بیا څه پټیږي راګه دا چې دا مین پویلین بلاک دی جی دا مین پویلین بلاک دی مو غواړم بدون کو زوی مچ کیمرامین ته زوی مچ لګ رانیزدي کی ورته تاسو ګوره ارباب نیاز سټیډیم پیښور مین پویلین کم چې ډیر زبردست لګی نه چې پیښور دی لګی نه چې د پیښور ګراوندونه دي خو وخت سره چې دی راتلونکي وخت چې دی نو هغه د خیبر پښتونخوا د پلیرانو دی ځکه چې سپورټ ډایرکټریټ ډېر فیسیلیټیز نن سبا ورکوي هسې زویم چې تاسو نه بیا هم دغه تپوس وکړم چې کله د ګراوند ته داسې په د ماسټر پلان کې ګورې نو څونه خوشحالېږي ماشاءالله دا خو داسې دی چې لکه یو کس یو بوټی ولګي او بیا ښه محنت کوي هغې ته سره اچوي او اوبه ورکوي او ښه پروټیکټ کوي او بیا ګوري چې هغه راغټ شولو او اوس د هغې فروټ ویستلو ټایم دی او ماشاءالله د مونږ پاکستان چې کوم انوایرمنټ او کوم مونږ دلته کې د عام خلکو دپاره یو دا داسې یو هغه دی ایونیو دی او پاکستان بیا سپیشلی پېښور چې دلته مونږ یو ټایم داسې و چې څوک په بازار ته ولاړلې نو په دې یو هغه سره چې واپس پر راځم نه به راځم او دلته به انټرنیشنل کرکټ پر راشي نو دا ما دپاره او بیا زه د دې ټیم پارټ یم او چې دی الحمدلله دا ما دپاره ډېر زیات د خوش قسمتۍ خبره دی زما چې الله دې راته لره او الله دې وکړي چې دغه شانتې ستاسو په لاس باندې نورم ګراوندونه صرف ارباب نیاز سټیډیم یا تباد سپورټس کمپلیکس نه زه وایم چې کو دې سایډ ته لږ شانتې راشو بیا زمونږ خوږ مشر را روان دی هغه سره به خبرې اترې هم پې کوو دې ایریا کې آیا کو څوک راځي نو ګیټونه تاسو کم ورکړي دي هغه زاړه ګیټونه دي ګناه چینج شوي دي نه ګیټونه ابو کمپلیټلی ابو رینوویټ کیږي به نو هغه به داسې به بالکل هم نه ښکاري چې دا هغه زوړ ګیټونه دي هغې کمپلیټ رینوویشن هغه هر څه به کیږي د ایگزسټنګ سټیډیم هم د هغې هم مونږ رینوویشن کړی دی چې داسې نه چې په هغې باندې صرف سیکنډ فلور مونږ جوړو سیکنډ هغه هم د هلته څه که څه داسې کانکریټ یا داسې څه پارټ وي چې هغه ډیورنګ کنسټرکشن یا که هغه هلته څه هغه راغلي وي څه ډیفیکټس وي څه هغه هم مونږ ایډریس کوو هغه کمپلیټلی رینوویټ کوو نو آفټر کمپلیشن انشاءالله نو بډي ویل سے چې دلته صرف سیکنډ لیول ایډ شوی دی او تاسو ټول به وایي دا کمپلیټ د بالکل د ګراوند نه پورا نوی سټیډیم جوړ شوی دی نوی سټیډیم زما چې بالکل اخیری پیغام ګرانو کوتونکو ته د خیبر پښتونخوا کرکټرانو ته او عام ولس ته به څه ورکړې نو دا خو داسې دی چې الله دا وکړي چې دلته انټرنیشنل کرکټ راشي او دا داسې لکه دلته کې خو زه تقریبا سما 2.5 years شول نو دلته د ګورنمنٹ انټرسټ ته هم ماته پته لګي عام د خلکو هم زه ګورم نو دا یو داسې ایونیو د الله پاک جوړ کړي چې دلته کې مونږ کوم پلانز دي د یوت دپاره د هغوی ایمرجنس دپاره هغو دلته کومه فیسیلیټیز هم ورکو نو الله دا وکړي چې دا په خیره سره دا سټیډیم په خپل ټایم لاینز کې جوړ شي نو ان شاء الله د جوړېدو نه پس عام ولس ورته راځي نو آیا دا پیغام به ورکوي چې د صفایۍ خیال یې ساتي اون کوي دا نه چې لکه دا ګراوندونه حکومتونه خو ګراوندونه جوړ کړي خو بیا خلک عام موږ خلک د هغې خیال نه ساتو چې په لاره تېرېږي د بوټي نه داسې غراولو د بوټي نه داسې پټه راوشو کوو که نه د پاڼې راوشو کوو چېرته کرسۍ پرته وي هغې له لته ورکو که نه چېرته سموکینګ کوو نو هغه په لاره وغورځوو نو څه به وی نه دا صحیح خبره ځکه چې عام د مونږ خلکو باره کې دلته کې په سټارټ کې یو وزټر آوټسایډر چې هغوی وي دلته مطلب شلوار کمیز کې به خلک راځي هغو ته تاسو د دومره ایکسپینسیو یو سټیټ اف د آرټ کورسۍ او فیسیلیټیز ورکوئ نو وی آر هیومنز او وی آر پاکستانی وی هیو د ایکول اپرچونیټي اور په هغې کې دا دی چې مونږ ته اوس ګورنمنټ ایفرټ وکړلو تھینکس ټو پی ټی آی ګورنمنټ اینډ عمران خان هغو ایفرټ وکړلو مونږ یو ټیم ایفرټ وکړلو دا شی به جوړ شي د مینټیننس او مینټین او د صفا ساتل دا د مونږ تربیت ایز ا نیشن شو کوي
چې لکه یو عام یو دلته دا ګریل چې راګي ریلینګ لاګي اوکې دا نیسسری دی د سکیورټي پرپز دپاره چې ګراوند انټروډرز هغه شی نه وي پکې خو دلته کې موږ ایون چیف سیکرټري ته دا کړی چې تاسو اینی یورپین ګراوند وګورئ هغلته دا شی نه وي بیریرز نه وي نو دا یو شو کوي هاو دیر از باربیریزم نو دا هغه شی شو کوي نو خو هغه سکیورټي پرپز دی هغې سره هم موږ ځو نو دا ما پیغام دا دی چې دا به مونږ کلین هم ساتو داسې نه عام دلته خلک نسوار څوک کوارډ هغه فیسیلیټي وي ډسټبن وي هغې باندې غټ لیکلي وي یوز می نو بډي بادرز او دغه خلک چې به یورپ ته دوبۍ ته لاړ شي هغلته یو شاپر 2 کیلومتره لاس کې خوستي چې ډسټبن به ورته ګورم نو انشاءالله چې دا سټیډیم جوړ شي یو ویل ناٹ فیل دس از پاکستان یو ویل فیل لایک ان دوبۍ آر ان یورپ نو دا هغه شان مینټین ساتل دا د عوامو او هغوغه دی او دونه کمپلیټ ما ریکویسټ دی چې دا صفا ساتلو کې به تاسو د مونږ سره او دا به مونږ مرسته او کومک پکې ډېره مننه ډېره شکریا ګران کتونکو پاکستان شروع کیږي زمونږ د کمرې نه زمونږ د کور نه کو زما کور او کمره پاک وي او محله مسخاوي نو بیا خو لازم دی چې پاکستان مسخاوي او په کار دا دی چې مونږ اول دا سوچو کو چې را روان وخت کې به مونږ خپل نسل ته سپریدو کنن خلک وایي چې ګرمي ده نو د ګرمۍ وجوهات څه دي په کار دی چې مونږ دې نه ځان خبر کو او هغې وجوهات سمپل او سمپل دا دي چې مونږ اونې په تیزۍ سره چې دی هغه ختمې کړې کومو باغونو به چې مونږ له میوه راکوله په هغې باندې مونږ کورونه جوړ کړه را روان 20 کاله بس وه مونږ خپلو بچو ته بیا څه وایو چې آیا مونږ ستاسو دپاره څه پرېښودل نو په کار دا دی چې مونږ اونې بوټي وکړو داسې ګراونډونو کې مونږ راشو چې د هغې د صفایۍ خیال وساتو ګران کتونکو زو د میله او د مې نه پس راځو نورې خبرې جاري ساتو چرته مزې مونږ سره اوسئ ارباب نیاز سټیډیم تراغلی او ګرمي هم ډېره زیاته ده خو موږ زموږ خوږ مشر د خیبر پښتونخوا د سپورټس ډي جي اسفندیار خټک صاحب په دې ګرمۍ کې ټایم راکو نن هغې راغلی دي ارباب نیاز سټیډیم ته کوشش به کوو چې هغې سره دا ټولې خبرې اترې وکړو چې آیا ګراونډز به جوړېږي کله په دې کې کم کم نوې فیسیلیټیز دي فلډ لایټ او بیا د هغې نه بس ګراونډ جوړ شي نو آیا د خلک دپاره به هغې څه سجیشنز لري چې خلک یې آن کي خلک یې دې خیال وساتي د دې په هکله ټولې خبرې به ته انشاءالله ستاسو دپاره راوباسو ځکه چې خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې پی ایس ایل وم چې دی چې هغه په پاکستان کې وي چې په خیبر پښتونخوا کې د هغې میچ وشي سر سلام علیکم وعلیکم السلام سر ډېره مننه ټایم راکولو سر زه یم چې داسې راته سمرایز کړې دا ټول هر څه نو مننه به بالکل دا د حکومت خیبر پښتونخوا فلیګ شپ پروجیکټ ارباب نیاز سټیډیم انټرنیشنل سټینډرډ باندې جوړول تاسو ته پته ده 2004 نه بعد دلته میچز نه دي شوي څه د آی سی سی ابزرویشنز په پرټیکولرلی په پویلین باندې نو مونږ حکومت دا ډیسایډ کړل چې دا انټرنیشنل سټینډرډ باندې یو ځل بیا ریکنسټرکټ کول غواړي ماشاءالله سره کار تاسو وکتلو کار ښه تیزۍ سره شروع دی چې کوم زموږ ټایم لاینز دي لږ د کرونا د وجې اکټیویټیز سلو شي بل کال چې اکټیویټیز بالکل بند شي لږ ټایم لاینز ډسټرب شي خو انشاءالله زموږ پوره کوشش دی چې کو د الله مدد وینو دا به انشاءالله بای دسمبر چې دی دا به تیار وي او موږ به آی سی سی وزټ دی ته انشاءالله پلان کوو چې راشو هغوی دا آی سی سی چې کوم خپل دغه دي هغې باندې معیار باندې دا وګوري دې کې کو تاسو اوس کتلي وي نو ګرې سټرکچر تقریبا کمپلیټ کېدو کې د یو سټینډ چې دی د هغې کنکریټ پاتې و هغې شټرنګ وشلو او هغې سټیل چې دی اب هم نن نه شروع شي نو بای 18 اور 20 جون به انشاءالله دا کار هم ختم وي د دې ټرسز چې دي کوم چې 104 د تعداد دی کې 36 رک شوي دي 15 شپږ پورې نور هم تیار دي هغې میټیریل هم به انشاءالله سبا سایټ ته ورسي نو کار هغې باندې به هم تیز شي مونږ کوشش دی انشاءالله او مونږ دا
ډېر سم ورکل کنټراکټر تم او سی ان ډبلیو تم چې بای 5 اف جولای چې د دې کنکریټ پلانټ دی هغه د دې ځینې لري شي اور مونږه به پی سی بی ته بیا ریکویسټ کوو چې هغه راشي اور ای په سپرویژن کې د دې د پیچز اور د ګراس چې کم د دې هغه لګېدل شروع شي نو ان شاء الله دې کې نوې فیسیلیټیز چې دي هغه فلډ لایټس دې کې را روان دي دې کې الکترونیک سکور بورډز د انټرنیشنل سټانډرډ یورپین سټانډرډز چې کوم دي دوا الکترونیک سکور بورډز دي دې کې د سپانیش چیرز دي ان شاء الله هغه باندې هم کار ختیزۍ سره روان دي د دې کیپاسټي به زیات شي د کې پویلین دي د کې هاسپټالیټي باکسز دي نو دا به یو ډېر ښه سټیډیم وي او موږ دا امید لرو چې کله دا جوړ شي اوس موږ دا ډسکشنز کول چې د دې مینټیننس چې دا بیا د خلکو ذمہواری وي حکومت خیبر پختونخوا یو وړه صوبه ده ریسورسز هم کم دي اور دا یو غټ پروجیکټ دی دومره 2 بلین روپیز په لګي نو د خلکو نه چې کم سپیکټیټرز دي کرکټ لورز دي هغه نه به موږ د امید لرو چې څنګه د خپل کور خیال ساتي دغه څه به د ارباب نیاز سټیډیم هم خیال ساتي سر څه وایي چې د بیوټیفیکیشن دپاره سپلین شته چې دا به ګراوند ته خلک راځي نارملی نو داسې ښکلي بوټي نه وي داسې لږ شانتې روډونه ډېر ټیک ټاک نه وي نو آیا دې طرف ته هم څه نظر شته بالکل دې کې چونکې دا به انټرنیشنل میچز کېږي دلته کې تاسو ته پته این سی ای لیول یو اکیډمي جوړیږي هغې کې به پلیئرز راځي دلته به پریکټسز کېږي دا 3 سټار والا هاسټل هم تقریبا کمپلیټ دی د دې چې کوم انټرنل روډز دی بیوټیفیکیشن دی دا د سکیم حصه ده نو مونږ به غواړو چې کله دلته کې انټرنیشنل پلیئرز راځي نو هغوی ته مونږ پېښور چې څنګه هغه د سټي اف فلاورز ورته یا د ګلونو ښار ورته وایي نو د دې انټرنس او دغه به داسې وي چې دا به د ګلونو ښار ښکاري سر ارباب نیاز سټیډیم او بیا ایتاباد سپورټس کمپلیکس زه یم چې د هغې په هکله هم راته لږ شانتي ووایه چې هغې کې فیسیلیټیز څومره دي دې کې څومره دي ارباب نیاز خو چونکې مخکې نه انټرنیشنل سټیډیم و اور دې کې کیپاسټي زیاته شوه فلډ لایټس پکې راغلل سکور بورډز دي پکې دا خو یو ډېر غټ پروجیکټ دی ایز کمپیر ټو دغه چې د کوم حیات آباد دی خو حیات آباد تاسو کو کتلې وي نو ماشاءالله چې کله ون ډے میچ وي یا 20 وي یا ټیسټ وي نو زموږ د صوبې پلیران چې دي هغه کافي حد ته په اوس ریپرزنټیشن زیات شوی دی اور وسیم اکرم صاحب چې د نن یو 2 کاله مخکې راغلی او هغه په یو لایټر موډ کې دا ویلو چې راتلونکي 10 کالو کې به د پاکستان ټول ټیم چې دی به د خیبر پختونخوا نه وي نو زموږ یو ډېر غټ ایمرجنګ ټیلنټ دی اوس مرج ایریا زموږ سره راغلل چې ایکسپرټ چې کوم هغې کې ډېر زیات ټیلنټ دی نو هغه یو سټیډیم باندې تاسو ته پته چې ارباب نیاز سټیډیم کله جوړ شي نو انټرنیشنل سټینډرډز دا دي چې یو پیچ باندې به تاسو 10 ورځو نه زیات گیم نه کوئ نو مونږ دا چې دی دا به پیورلی انټرنیشنل میچز ته یا چې کم دلته کې نېشنل T20s میچز نه کېږي هغې ته به دا مونږ ریزرو ساتو او هغه چې کوم زموږ ډومیسټک کرکټ دی یا مونږ پی سی بي سره مونږ خواهش لرو چې مونږ د فیمیل کرکټ یا وومن کرکټ چې کوم دی هغې سره مونږ څه ایم او یو کو یا څه داسې کنټراکټ ورسره وکړو چې هغه حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې چې کوم سټیډیم جوړیږي هغه مونږ فیمیل کرکټ ته ورکو زموږ ماشومانو کې هم بل ټیلنټ دی صرف دا ده چې هغې ته یو فیسیلیټي ورکول د ټوله خیبر پختونخوا کې مونږ سره داسې فیسیلیټي نشته چې فیمیل سپیسیفیک وي نو مونږ به کوشش دا وي چې هلته مونږ وومن کرکټ پروموټ کړو هلته کې مونږ ډومیسټک کرکټ پروموټ کړو مرجډ ایریاز ته بالکل نږدې دی په بارډر باندې دی نو مونږ کوشش دا دی چې هلته نه مونږ پلیئرز ګرومینګ کوو هغه مونږ ایکسیسیو یوز کوو او دا چې دی دا انټرنیشنل کرکټ میچز ته پرېږدو سر خیبر پختونخوا حکومت تاسو ډایرکټریټ تاسو امبریلا لاندې بلا شي 1000 فیسیلیټیز ګراوندز چې دي هغه شروع دي آیا تاسو ځان ته څه ګولز ایښي دي چې موږ پاکستان کې یا د پاکستان نه بهر چې نور کوڅونه ملکونه دي چې هغې هغه لیول اچیو کول تاسو ځان ته څو کاله ځان ته مختص کړي دي علي خان تاسو ته څنګه پته ده چې سپورټس کې مختلف پلیئرز چې دي یا ایکټرز چې ورته مونږ وایو هغه انوالو دي زمونږ د حکومت رول یا د سپورټس ډایرکټریټ یا د سپورټس ډپارټمنټ رول چې دی هغه فیسیلیټیز ورکول
ماشومان ټرین کول دي. مخکې بیا کو تاسو وګورئ نو چې کله انټرنیشنل سطح باندې مقابلې وي نو د هغې دپاره خپل ارګنایزیشنز دي، پاکستان اولمپک دی، کے پی اولمپک دی، دغسې پاکستان کرکټ بورډ دی. نو مونږ د ډایرکټریټ رول یا د ډپارټمنټ رول چې دی هغه صرف یو تاسو کو ورته دا وایي چې یو نرسري ده. هلته مونږ ماشوم را ګراس روټ لیول نه راوچتو، ټریننګ ورکوو او بیا هم دی اسوسییشنز دی اولمپک اسوسییشنز ته مونږ مخې ته راولو چې هغوی پاکستان ریپرزینټ کړي. نو انشاءالله چې کوم دا کوشش روان دی چې کوم مونږ ماشومانو ته سکالرشپس شروع کړل، سټایپنډز مو ورته شروع کړل، فارن ټریننګز مو ورته شروع کړل، فیسیلیټیز مو ورته انټرنیشنل سټینډرډز کول شروع کړل. نو مونږ امید لرو چې راتلونکي 15-19 کالو کې به ډېر ښه ټیلنټ چې دی هغه به مخې ته راشي او انشاءالله چې د پاکستان کنن 8 کسان چې دی اولمپک ته کوالیفای کوي نو زمونږ انشاءالله کوشش دا دی چې مونږ پلیئرز داسې قسم پروډیوس کړو چې هغه پاکستان اولمپکس کې یا نور چې کوم انټرنیشنل ایونټس یې هغې کې ریپرزینټ کړي. ډیره مننه، ډیره شکریہ ګران کتونکو. دا سره ډي جي سپورټس اسفندیار خټک سے اور زو دمیله او دمیله پس راځو نور خبرې او د سټیډیم چکر چې دی نو هغه در باندې وو ځکه چې ستاسو ډیر زیات انتظار ورته وکړو، انتظار ګړی چې دی هغه په ختمېدو دی. چېرته مزه موږ سره اوسئ. بالکل ګران کتونکو، ارباب نیاز سټیډیم اور کوشش هم وکړه چې تاسو ته هغه ټولې خبرې در ورسوو چې کومې خبرې ستاسو په کار به راځي، تاسو به خوشحالېږئ او خاص کر جونیئر کرکټران د چا دپاره چې یو زبردست فیسیلیټیز چې دي هغه را روانې دي. ډېره د خوشحالۍ خبره دلته به د فیمیل کرکټ هم کېږي. ګران کتونکو مونږ خوشقسمته یو چې خیبر پښتونخوا کې موږ سره داسې مشران موجود دي کم چې پخواني کرکټران دي، سختې تېرې کړې دي. او ما سره یو خوږ مشر ولاړ دی کم چې اسلامیان دی، د زاویه کالج کپتان پاتې شوی دی، کرکټ سره شپه او ورځ چې دی که تاسو وګورئ نو اوس هم چې دی نو په ځوان دی او هر روز چې دی په ګراونډ کې او د خیبر پښتونخوا زوړ پلیر دی. دویمه چې خپل انټروډکشن په خپله وکړي ځکه چې ما ته به ځان ډېر ښه نه ښکاري چې د یو سینیر مخکې زه داسې پخې خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله څنګه؟ ستاسو ډېر شکریه جی، ډېر مننه ستاسو راتلل دلته. عجیب دی، خلک ما پیژني. کرکټ نوم به درته یاد کوم نو خلک به خاندي، خو آی واز ټیپډ ایز ا بنګالي بیکاز اف مای آی تھنک سټرکچر اور سمویر ایلس. او کرکټ هم کړی جی. زړه زمانه خبره به دا وکړو چې دا سټیډیم مخکې ایډورډز ګراونډ و او دې چاپیره نالا تېرېدو چې شی کټه به ورته وي. هغه بعد کې ډیولپ شو، نور هم نالا غوندې وه. دې کې لس 15 ټیمونه او خپل رول مول وکټ جوړول. هغه نه پس معزالله خان دوی راغل، ډایرکټر سپورټ شو، هغې څه برخه واخیسته. بیا یو انیشیل یو ګراونډ غوندې جوړ شو. اټ واز ناٹ ا سټیډیم، اټ واز ا ګراونډ. 1786 خواشوا کې یا 84 85 86 کې دا ایگزسټینګ ارباب نیاز سټیډیم جوړ شو جی. د هغې نه پس اوس تاسو چې کوم ګورئ دا انټرنیشنل لیول خوشحالېږو په دې چې په دې ګراونډ کې ایډورډز ګراونډ، بیا اسلامي دغه ګراونډ، بیا کرکټ ګراونډ او بیا نو انټرنیشنل ګراونډ. دے آر ویری آئی مین بلیسډ پیپل چې دا اوس کرکټر دي. زموږ وخت جی معزالله خان، فاروق بھائی، ذاکر، دا زموږ بیا جو جنا کلب او پشاور کلب یو ریولی وه. اٹ واز آئی تھنک 80-90% of the tournaments were, the final matches were between Jinnah and Peshawar Club. All first class players were divided in two pools. I think half of them were in Peshawar Club, half of them were in Jinnah Club. And it was like India-Pakistan match, you can say, in a sense. Or just a rivalry. Zakir was used to bounce to Mazullah and all Habib Khan, Maroom and all these people. And this was fun. کله به مونږ وګټله، کله به یې وګټله، خو الټیمیټلی دا کنفرم پېښور ته چې دا به یو جنا به ګټي یا به پېښور کلب ګټي. د هغې نه پس بیا رو جمخانه کلب ډېر ښه کلب وشوه. بیا دې نه پس سلکو کلب ډېر ښه ایمرج شو، هغې کې ینګسټر راغی. نو ګریجولي د سټینډرډ انکریز شو، خلکو دغه انکریز شو. خو یو
چې کم تاسو سره مونږ اف ایر خبره کوله چې دا اوس نوې جنریشن کرکټ کې چې کم ماته ډېر بد شی ښکاري چې زمونږ کرکټر فل ټایم شو او هغه ایجوکیشن نه لري شو. This is very bad. In case what my father used to say when I was playing my first class or my under 19 ماته یو ځل یو ډینر کې راته وې چې بیټا 12 کروڑ آبادي وه هغه ټایم کې چې 0.0000001% is 12 کسان ټیم. If you say, if you are there, go ahead. I have got no objection. If you are not there, then you have to choose some profession which is a real profession. No, agar zamong waqt ko ji first class match ho Peshawar versus Rawalpindi. Rawalpindi ډېر ښه ټیم و خطیب رضوان XYZ you name it. هغه ډېر ښه ټیم کله کله به مونږ ګټله بیا به مونږ سیکنډ راوند ته بتلو کله کله یو میچ به وه زیات نه زیات یو میچ. مازولا will agree with me or مازولا خان will agree with me, فاروق بھائی will agree with me. نننۍ ورځو کې خو دومره کرکټ دی they are getting I don't know 15 to 16 first class matches and each and every player has a chance to play. نو هغه ټایم او دا ټایم ډېر فرق دی. هغه ډېر مزیدار ایجوکیشن نه چې خلک لرې شو زما په حساب سټینډرډ اف کرکټ خو ښه شو خو سټینډرډ اف کرکټرز ګوز ډاون ډېر زیات ډاون شو او هغې اوس مطلب پنځم پاس بنئ میټریک پاس بنئ نو یو کان ایکسپیکټ دیم چې تاسو ته به ریسپیکټ کوي یا ښه خولي سره به خبره کوي. زموږ ول کسان زموږ کلبس د ټول چې ما کم کلبونه یاد کړو they were all educated people, very high posted people. او دا خبره بیا اسلامیه کالج تاسو ذکر وکړو. Islamia College, I was captain. Zakir was my first, I think Islamia College was his first major team and he played under me. Islamia Edwards, تاسو ته یاد یې که نه هغه هم انډیا پاکستان هغه هم انډیا پاکستان میچ و. هغې کې به موږ بټ صاحب زموږ هیډ و د سپورټ ډایرکټر و. نو ایوریثینګ مای چې تاسو څه کول غواړئ شپه کوئ روټۍ فری ده چای فری ده موږ ته به ماښام کې چای میلاوېدو روټۍ هر څه او هغې نه پس میچ ګټل دی جي او چا نه ګټل دی ایډورډس نه بل اس زموږ ګول نو خو هغه کرکټ او نننۍ کرکټ کې زمین اسمان فرق. اوس پرې راشو د ارباب نیاز ارباب نیاز جی GHC International Ghulam Habib International. I am a project manager here as an engineer. I served in another department for 30 years as a consultant also. And now, as cricket is my passion, I love to work here. International, just the confirm خبره کولی شم چې all modern equipment has been used for construction of this. 4,000 PSI, 5,000 PSI concrete strengths are providing in all this. And we hope that this is one of the best quality-oriented project in KPK. او بیا سکیپر زموږ عمران خان سکیپر we used to call him سکیپر هم خواهش دا دی چې دلته ښه ګراؤنډ جوړ شي انټرنیشنل لیول ګراؤنډ جوړ شي. مونږ د چیف منسټر صاحب محمود خان صاحب چې کوم دی د هغې ډېر شکر ګزار یو چې هغه پرسنل انټرسټ لري او مونږ ته دا میسیج کنوے کېږي چې ان ایوری میټینګ هی آسک فار دی پروګرس واٹ از ګوینګ آن کوم ځای ته ورسېدو. And شپه ورځه KPK government, Director of Sports, Asfandiar, Secretary Sports, CNW Sports, CNW Department Secretary, Engineers, Chief Engineer, they all are working here. And they have given us the timeline and we hope that PSL, the next PSL, inshallah, God help us, we will able to do it. نن سبا خو یو شفټ مارننګ دی یو ماښام شفټ کولی یو جسٹ ټو ګیټ دس تھنګ ریډي چې دا زر جوړ انشاءالله. اسی جی تاسو جمخانه ارباب نیاز سټیډیم ایډورډز کالج کلب کرکټ پېښور جنا اسلامیه کالج د موجوده فیسلیټیز آیا موږ ډېر پلیئرز ورکړي دي او دغه سلسله چې ده نو اوسه پورې جاري ده دا فیسلیټیز راشي نو د خیبر پښتونخوا پلیئرز ته بوسټ اپ کېدو دپاره به یو انقلاب نه وي؟ انقلاب خو یو وړوکی لفظ دی جي. This will be
I don't know. I have got no words to say. If a player from KPK is getting a international facilities, تاسو خپل سوچ کولی شئ کنه. زموږ وخت کې خو نه جیمو نه اکیډمیز نه کوچیز مونږ به زموږ چې سینیئرز وو ابا موږ ته خو لوخ په به داسې وړې بیټ به داسې ږدې داسې به کې بارنې بال به داسې لیفټ کې چې بال زیات نشي خپل زده کړی دی او خپل هم کړی دی خو اوس نه دغه زمانه کې زه دا وایم دی کې هر یو انټرنیشنل فیسیلیټیز وی آر هیوینګ 3-star hostel here. Nobody has to go outside. Living facilities, gym دی کې شته swimming pool شته everything is there. هغې ډېر بلس دي ما خو سټارټ کې وې چې دغې ته دومره ښه فیسیلیټیز میلاویږي خو یو ګیله خو ده هغه ګیله زموږ وخت نه روانه ده اوس نه ده چې زه دا وایم چې زموږ پلیران چې کوم وو هغې خپل محنت خپل سټرګل او خپل دغه سره یو ځای کې زه ناست وم وایي چې نن سبا یا لږ ورځو مخکې پاکستان ټیم کې 7 کسان د کې پی کیو دا زموږ پراؤډ فیل کوله هغې چاله پوش نه دی ورکړی they have got the guts yes they have got guts and gone zama request da de che equal opportunity which is not here you will agree with me equal opportunity zamung players maybe I am wrong maybe I am correct they will be a far better than XYZ players but due to XYZ they are not pushing but I hope sir inshallah we will produce more players like Rizwan like Shinwari Shansha like Imran Senior or like all of them. Yunus is icon legend. I can't talk anything about Yunus is a behtering personality. I know he's a very good person. No, inshallah, उम्मीद है چې 11 کسان به د پاکستان ټیم پاکستان لالا خبرې ډېرې ښکلې طرف ته راغلې او زه غواړم چې تاسو نه دغه خبرې راوباسم ټاپک چې دی نو هغه خو ارباب نیاز سټیډیم دی خو چونکې تاسو جونیئر پلیئرز ته به داسې څه ریکمنډ کوئ چې هغه خپل اپلیکیشن خپل پرسنالټي دونه سټرانګ وساتي نو آیا تاسو به ورته کم نصیحت کوئ؟ سر نصیحت خو خپل بچی نن سبا نه مني هغه نصیحت کول خو هسې دغه دی خو زما نصیحت دا وي چې ایجوکیشن سپورټ سره موږ هم کړی دی که نه جي فرست کلاس پورې خو ورسېدو خو موږ بیا مخکې کنټینیو نه کړه ایجوکیشن نه بغیر هېڅ شی نشته یو کانټ ټاک تاسو خبر نشئ کولی تاسو کېناستل پاڅېدل تاسو خوراک کول ایجوکیشن تاسو ډېر شي ورکوي زما نصیحت دا دی جونیئر پلیئرز 7-8 घंटे माखाम 4-3-4 घंटे अभी तक मिलाएगी 7 टाइम स्कूलिंग ज़रूर कवे एजुकेशन कंटिन्यू विद दिस मनम डेर ग्रान शो वाले चे फुल टाइम जॉब शो इवन देन आई रिक्वेस्ट देम चे एजुकेशन सरा स्पोर्ट्स कंटिन्यू कई नो इन केस खुदा ना खास्ता खुदा ना यू इंजरी राशि यू कांट प्रोसीड फर्दर देन व्हाट यू विल डू दोम खबर selection होने शो some or the other there are 18 players you are not fitting in 11 2-3 kala tirshu you are gone then what you will do تاسو کولی شئ نشئ کولی سم نو زما د درخواست دی نصیحت دی خواهش دی چې ایجوکیشن سپورټ سره لازمي پکار دی بالکل ګران کتونکو سبق لازم دی اور هغه قومونه ترقی کوي څوک چې ایجوکیشن او صحت یې ښه وي زه به چې لالا نه اخري پوښتنه دا لالا دلته چې کوم اسټل فیسیلیټیز دي دا ګراونډز به جوړ شي دا ګراونډ به ښکلي ګلونه به پکې هم وي پیچونه به مزیدار وي اگر چې د ارباب نیاز سټیډیم پیچ چې دی نو هغه د فاسټبالرانو د سپورټ دپاره مشهور دی زیاتر آوټ کړي دي او انټرنیشنل پلیئرز چې دي نو هغوی به چې دلته راغلل ویکټ به یې وکتل نو ځان به یې انفټه کړه چې زه لوبه نو زه لوبه نه کوم انفټه یم څه وایې چې دا ګراونډ جوړېدو نه پس آیا دا به مونږ آن کو دا به مونږ هغه شان مینټین وساتو په پلیئرز باندې کم ذمهواری راځي عام خلکو باندې کمې ذمهواری راځي ما تاسو ته عرض وکړو بیسیک تھنګ دا دی ایجوکیشن دا ټول څیزونه هغې سره تړلي دي بیا هم
سپورټسمن چې کوم پلیئرز راځي هغوی ته پکار دی چې ښه فیسیلیټي جوړ شو د دې خیال ساتل مینټین خپله مینټین هغه زمونږ مخکې کنسلټنټ ډېر ښه ډیزاین هم کړی دی هغه هم دا خبره وکړه سیګریټ سړی وسکي اول خو سیګریټ پکار هم نه دی سیګریټ وسکي لاندې مړ کړي نسوارو دغه کړي مطلب وی هیو ټو کیرفل پلیئرز چې کوم د اپریټ هغوی ته هم پکار دی چې د صفایي سترۍ خیال ساتي باقي دا چې کله اون شي د دې مینټیننس هم یو ایشو به وي ولې چې اټس ا هیوج پروجیکټ او دا ډي جي سپورټس دوی به دوی مینټین کوي او خو به انشاءالله کوي به خو سپیکټیټرز ته هم دا ریکویسټ دی چې کله دا اپریشنل شي او شي دا ستاسو خپل شی دی دس از یور دا ستاسو بچو سیزونه دي دا چې نن زه لوبو کوم کېدای شي نه پس زما بچې لوبو کوي هغه نه پس دغه بچې لوبو کوي خو دغې ته به موږ یو ښه شیز ټرانسفر کوو داسې نه چې هغې راشي نو دا مات ګوډ پروت دي دا سیټونه مات وي او تو ګند به لایي نو زما ریکویسټ دا دی ټولو ته پلیرانو ته هم چې دې کې لوبه کوي او سپیکټیټرز ته چې داسې خپل شی وګڼئ خپل کور څنګه تا مخکې وې خپل کور چې څنګه صفایي ساتو دا هم زموږ یو د سپورټس مین د کرکټر خو کور دی که نه جي نو دا به صفایي ساتو نو ایله به دا مینټین کېږي سر ډېره مننه ډېره شکریه لاله ګران کتونکو دا ورا سره فرست کلاس کرکټر او کم چې واقع ده چې خوږ انسان دی او کله چې مونږ به کرکټ کو نو د دې هغه مشورې د دې هغه مینه د دې هغه ریسپیکټ او اگر چې کله به میچ و نو دوی به په لاس کې کله کیلې راوړې کله به کینوان راوړل چې ځوانانو د زما د طرفه نو یقینا د خیبر پښتونخوا سیمه چې ده نو هغې کې زاړه کرکټران چې دي هغه اوس هم چې دی نو د خیبر پښتونخوا د پلیر دپاره په زړه کې درد ساتي د ګراونډونو دپاره درد ساتي او موږ اربابنیا سټیډیم ته راغلي او کوشش به کوو چې داسې لږ شان تاسو دننه هم بوځو چې کوم هاسټل جوړیږي په هغې باندې هم سره لږې خبرې کوو کوم پویلین جوړیږي تاسو چېرته مزئ موږ سره اوسئ نن پروګرام چې دی هغه د اربابنیا سټیډیم په نوم باندې دی او موږ دغه کوشش ستاسو دپاره وکړو چې دې کې کم فیسیلیټیز را روان وخت چې دی هغه د خیبر پښتونخوا د سپورټسمینانو د کرکټرانو دپاره دی اگر چې صوبایي حکومت 1000 ګراوند فیسیلیټیز هم شروع کړي دي په مختلف ځایونو کې چې دی ګراوند فیسیلیټیز چېرته هاکي سټرپ جوړیږي اسټروټرپ جوړیږي چېرته سکواش کورټ جوړیږي چېرته باسکټ بال کورټ جوړیږي واړه واړه ګراونډونه جوړیږي بالکل تاسو چېرته مزئ موږ سره اوسئ د وقفې نه پس راځو او تاسو بوځو سیده ګراوند ته ګراوند کې ورته بلډینګ ښیو بغیر سره خبرې اترې کوو ګران کتونکو اربابنیا سټیډیم او هغه ځای کې ولاړ یم کوم چې هاسټل دی او هغه هاسټل چې دی نو هغه به 5 سټار هوټل په شانتي وي چې په هغې کې به خپل کچن وي په هغې کې به د کوپره که څوک د ملک نه بهر ځي نو ایر ټکټ یا په ملک کې دننه وزټ کوي مطلب چې کراچۍ کې میچ دی نو دلته به ښه په ارام هغې ته ټکټ یې میلاویږي او دلته بره چې دی نو ښه زبردست 5 سټار هوټل به هم وي تاسو بالکل ماته مخامخ کتی شي چې دا چې دی دا پکې لیفټ دی په دې لیفټ باندې به خلک لاندې بره ځي او بیا په هغې کې چې دی زما چې لږ شانتې داسې مخکې لاړ شو په مزه مزه چې دی کې به جیم هم وي په دې کې به چې دی نو د سویمنګ پول زمونږ اکثر چې دی زیاتر مسله دا راځي چې زمونږ په ګراونډس کې دغه مسله راځي چې سویمنګ پول پکې لرې وي جیم لرې وي هوټل لرې وي نو دې هاسټل کې به دغه ټول فیسیلیټیز وي تاسو ګورئ ګران کتونکو دا پکې ښه زبردست جیم اور جیم سره سره لاندې چې دی نو سویمنګ پول تاسو بالکل په بیکګراؤنډ کتی شئ چې سویمنګ د پلیرانو دپاره ډېر ضروري دی بلکې سویمنګ چې دی نو هغه د انسان د هر اعضا چې دی د هغې چې دی د هغې دپاره ایکسرسایز دپاره ډېر ضروري دی او زویمه چې موسم هم ګرم دی او د سویمنګ خبر هم ده نو ما به ورته اوس ورټوپ کړي وو خو چونکې اوبه به کې نشته کار به کېږي نو ډېر زر دی چې دا به جوړ شي او دا فیسیلیټیز چې دی دا د روان کرکټرز دپاره چې دی کم چې د لرو علاقو نه به خلک رالل نو هغوی به په هوټلو کې دیره کېدل او بیا زموږ دلته کې هوټلو کې هم هغه فیسیلیټیز نشته خو دلته کې به دا ټول فیسیلیټیز وي چې جیم به هم وي سویمنګ پول به هم وي او یو زبردست لش چې دی نو لایف به وي زبردست لایف به وي او بالکل اربابنیا سټیډیم جوړېدو سره به زموږ کرکټرز ته
هغه فیسیلیټیز ملو شي کوم چې انټرنیشنل سټینډرډ دي. اوس به زو دننه ګراونډ ته چې په ګراونډ کې څه څه جوړېږي په هغې باندې به خبرې اترې کوو. بالکل موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو ارباب نیاز سټیډیم تاسو وایئ چې دا ړنګ دی خو دا واقعي ده چې ړنګ دی خو جوړېږي او د جوړېدو فایدې چې دي نو هغه را روان وخت 40-50 کاله چې دی هغه به د دې صوبې خلکو ته د کرکټ دپاره د انټرنیشنل سټینډرډ دپاره مختلف هغه چې دی پیچونه به پکې جوړېږي او د ارباب نیاز سټیډیم پیچ چې دی هغه د فاست بالرانو دپاره مشهور دی او ډېر زر دی چې دا به تاسو بیا لش ګرین وینئ. موږ تاسو اسټل ته بوتلی د اسټل نه اوس رالو مین ارباب نیاز سټیډیم په ګراونډ کې ولاړ یم. دلته کې به ښه مزېدار لش ګرین هغه ګراس و هغه اوس نشته کار پکې شروع دی او غواړم چې انجینیر صاحب را سره ولاړ دی وایم چې یو څو خبرې ورسره وکړم. په خپله باندې هم کرکټر دی کرک سره تعلق دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی جی ٹھیک ما یاره کو دا راته داسې لږ شانتې سمرایز کړي چې یاره دی کې د وی آی پی دپاره کم ځای دی د فیملی دپاره کم ځای دی د عام خلکو دپاره د میډیا دپاره نو څه به راته وایې؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې کوم دی دا مخامخ تاسو ته چې کوم دا ښکاري دا وی آی پی دپاره جنرل سټینډ دی وی آی پی پرسنز دپاره. هغې نه علاوه د څومره سټینډز چې دي باقي دا جنرل سټینډز دي د هغه دپاره عام پبلک دپاره تماشایي دپاره او میډیا چې دی دا مخامخ میډیا بلاک دی دا تاسو ته ښکاري او هغې سره ورسره دا پویلین دی د پویلین بلاک دی سپیشل د پلیئرز دپاره که نه او ښه فرسټ کلاس فیسیلیټیز دي پکې. یو ټیم یو طرف ته او بل طرف ته هر یو شی مو پکې دا کړی دی. انجینر صاحب څومره خوشحالېږي چې لکه په خپله هم کرکټر یې نو څومره خوشحالېږي چې دا فیسیلیټیز په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل باندې ویني او یا دا رن کوئ؟ زه خو په خپله ماته ذاتي ډېره زیاته خوشحالي ده. بل د پېښور دپاره او زموږ د صوبې دپاره دا یو ډېره غټه خبره ده چې یو فرسټ کلاس ګراؤنډ دلته کې موږ جوړ کړو لکه څنګه په بار موږ په دې هغه کې کتل په ټي وي کې د نورو میچونو کې. نو دغه شان زموږ خپل په پاکستان کې او بل پېښور دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې داسې یو ګراؤنډ موږ جوړو او دې عوامو ته ورکوو. عوامو ته ورکوو بالکل واقعي ده چې عوام چې دي هغه د دې دپاره چې دی نو تږې ناست دي. بل پی ایس ایل میچز به هم وي که نه انجینر صاحب بیا به خوشحالېږي چې په کوم ګراؤنډ کې تا کار کړي او په هغې کې خلک ناست دي او په ټي وي یې ګوري. نو انشاءالله ډېره د خوشحالۍ مقام به وي او ډېر د هغه ایکسایټډ مومنټ به وي د موږ دپاره چې موږ خپل لاسو باندې یو ګراؤنډ جوړ کړی دی هغې کې ناست یو میچ ګورو. دا ډېره د وکي سره د خوشحالۍ خبره ده. ډېره مننه ډېر شکریه. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ ارباب نیاز سټیډیم او څنګه چې انجینیر صاحب وویل چې دا چې دی دا شاته چې ما ته تاسو ګورئ دا بره زه وایم چې کیمرامین صاحب یې په هغه باندې راولي دا به وي آی پي اینډ د فیملیز دپاره به وي چې کوم فیملیز راتلل غواړي نو هغه به دغه ځای کې کینی د هغې چې دی دغه لاره ده. د هغې نه علاوه چې دی هغه پکې کوم دغه زوړ پویلین چې و د ارباب نیاز سټیډیم نو هغه رینوویټ کیږي هغه به د میډیا دپاره وي ځکه چې میډیا نه بغیر چې دی نو یو ایونټ چې دی هغه مکمل نه وي. او بل دا چې دی پویلین دی پویلین چې دی تاسو ګورئ ښه زبردست انټرنیشنل سټینډرډ پویلین به وي. اکثر به زمونږ پلیئر چې کوم انټرنیشنل به راله نو هغوی به دغه وي چې یاره د ارباب نیاز سټیډیم پویلین کې اوبه ودرېږي پرابلمز دي پکې نو هغه مسلې به هم حل شي. بیا هغې سره سره داسې کو تاسو وګورئ نو د پلیرانو دپاره چې دی د عام خلکو دپاره چې دی هغه د ناستې ځای دی کوم چې بالکل ګراؤنډ ته به داسې به ګراؤنډ ته ګوري چې ګراؤنډ کې دا خلک داسې ښکاري چې لکه بالکل واړه واړه دا پلیران به ورته ښکاري هغه پلیران به وي غټ خو نظر به داسې تاسو ګورئ چې دا پکې کار ښه تیزۍ سره شروع دی ډېر زبردست ماحول به وي د خیبر پښتونخوا دپاره د پاکستان دپاره د سپورټس دپاره. او دې نه علاوه چې دی تاسو وګورئ چې زمونږ به دلته کیپیسټي د ناستې د کراوډ دپاره ډېره کمه وه هغه هم سیوا شوې ده. فلډ لایټ به پکې هم وي خلکو ته به پکې هغه فیسیلیټیز هم وي چې کوپرس که څوک میچ له راځي نو هغه کوپرس که څه چای اوبه څه چپس څه
کولډ ډرنکس وغیره نو د هغې دپاره پکې هم دی او خاص کر ډېره د خوشحالۍ خبره چې ده نو هغه دا ده چې کم ویل چیر یوزر دي کم ډسیبل دي نو د هغې دپاره پکې هم ځای مختص شوی دی. بلکل تاسو ګورئ چې را روان 2-3 میاشتو کې به په دې کې ګراونډز کې به ګراس هم لګېدلي وي، د کې به سایډ ستا ګلونه ښه مزېدار کرلی شوي وي، په دې کې به لش ګرین ګراونډ وي. زه دا وایم چې دغه بلکل د پچ خواله لاړ شي چې په دې کې دا کم دغه چې دي ولاړ دي، دا کم مشینان چې ولاړ دي دا به ډېر زر دغه شي. او زه وایم چې زما خو دا هغه دی چې د ارباب نیاز هغه زوړ ګراونډز د ګراس چې دی چې په هغې باندې لږ لاس ووهم ځکه چې ډېره موده هم پکې منډه تړلې والي دي نو چې هغه داسې حل کې وینو نو زړه هم خفه کېږي. خو ولې دا حل چې دی چې ړنګ شي نو بیا ښه جوړ شي نو دا به انشاءالله ښه جوړېږي او دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره. په دې سخته ګرمۍ کې ستاسو دپاره ځکه رالو زه وایم چې هغه پچ خواله لاړ شم په کوم پچ باندې چې مونږ بالینګ کړی دی، په کوم باندې چې مونږ بیټینګ کړی دی او په هغې کې داسې مشینان ولاړ دي. زړه م خو ډېر خفه شي چې په دې حل یې ووینو، خو خوشحاله په دې شو چې امید د بهترۍ را روان دی او دغه امید چې دی دغه به زمونږ کوم ارمانونه وو هغه نه دي پوره شوي، د را روان د پلیرانو هغه ارمانونه به پوره شي. او بلکل دغه د پچ منځ دی دې ځای کې به پیچونه وو. طارق لالی به پې کار کو، امیر بشر لاله به پې اواز وکړه چې تکړه شه لالی. اور واقعي ده چې یو زبردست ماحول به دوباره را جوړیږي. او موږ نن ستاسو دپاره راغلي یو په دې ګرمۍ کې موږ ډي جي سپورټ سره خبرې وکړې، موږ چې د هغې کوم انجینران دي هغې سره هم خبرې اترې وکړه. موږ وی چې تاسو ته دا وښیو چې صوبایي حکومت چې دی هغه هسې نه دی ناست، کار کوي په ډېر ښه انداز باندې. او د پی ایس ایل میچز چې څوک وایي چې په پښتونخوا کې نشته، په پېښور کې نشته، نو د هغې دپاره دقه یو امید دی چې ډېر زر دی چې دلته به انټرنیشنل میچز هم کېږي، اسټرالیا، انګلینډ اور چې دی افغانستان اور انډیا او دا ټول به دلته کې راځي او ورسره به پی ایس ایل میچز چې دي به هم کېږي په خپل علاقه کې. خپل کراوډ د پېښوریانو دپاره د کرک اور د بنو او د مردانیا او د سوات خلک به راځي او دلته کې به چې دی دغه انټرنیشنل سټار چې دی په ایکشن او ریاکشن کې ګوري. څومره هم تعریف وشي هغه کم دی ځکه چې ډېر ښه کار روان دی او دا فیسیلیټیز موږ سره نو او موږ سره اوس د انټرنیشنل سټینډرډ دغه فیسیلیټیز چې دي هغه رالل په دې سخته ګرمۍ کې. موږ ستاسو دپاره چې موږ تاسو د کیمرې په سترګه باندې موږ تاسو ته دا وښیو، مشرانو سره خبرې اترې وکړو. او زما امید دا دی چې را روان پلیران چې کوم دي نو هغه دی خوشحاله او خپل مستقبل روښانه ویني ځکه چې د هغې دپاره دا ډونه ښه فیسیلیټیز چې دي هغه جوړیږي. بلکل فیسیلیټیز خو موږ له حکومت راکوي څنګه چې موږ مخکې مو وی چې آیا دا فیسیلیټیز آن کول، دا فیسیلیټیز چې دي دا د دې بیا خیال ساتل نو دا به زمونږ باندې وي او په کار دا چې موږ په خپلو کورونو کې ماشومان تربیت کړو چې هغه د حکومتي املاک ته نقصان نه رسوي او هغه ځای چې کولی نشي نو په کار دا دی چې خراب یې نه کړو. او امید د ګرانو کتونکو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي ځکه چې موږ د سټوډیو نه رابهر شوي ستاسو دپاره مشرق سپورټس چې دی نو هغه چپه چپه لازه او هر هغه څیز باندې نظر ساتي کم چې د اولس دپاره د اولس ته ښکاري چې یاره دا موږ ته پرابلمز دي نو موږ کوشش کوو چې د پلیرز دغه پرابلمز دغه والدینو ته موږ دغه وښیو چې صوبایي حکومت چې دی هغه تکړه کارونه کوي. امید دی چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي. ما له راکړئ اجازت چې هر چېرته روغ جوړ خوشحاله ښاد آباد او بریالي اوسئ.